اهل سنت والجماعت تعریف وشو چې اهل سنت والجماعت هغه چاته وایي چې یو قول او یو عمل دا د صحابه نه نقل نو هغه ته بدعت وایي. نو ما نقل لیکلی وایي هر سړی پوزه توره کړي چې زه لوار یم مهینګر یم ښکاره مې په دې چې پوه شي. نن سبا د اهل سنت والجماعت لیبل هر چا په ځان ایښی او تعریف ابن کثیر وکړ. پنجاب ته چې لاړ شي د جومات په بورډ به یې لیکلي چې مسجد اهل سنت والجماعت، بیا ورسره لیکلي دي بریلي فکر والا، نو په بل یې لیکلي چې مسجد اهل سنت والجماعت دیوبندي فکر والا. د دیوبندیان نه وایي موږ اهل سنت والجماعت یو او بریلیان هم وایي. او بیا ښکته ملک وه چې کله د بدعتیانو سره زموږ د شیوخو مناظره راغله، هغوی به بره په کاغذ کې ولیکل چې د اهل سنت والجماعت د طرفه نه فلانی مولانا شو او د اشاعت التوحید و سنه نه فلانی شو. موږ به یې د دې دغه نه ویستلو د اهل سنت نه. نو موږ اهل سنت یو که دي یو. موږ خو چې ویو چې کوم قول او فعل صحابه نه یې کړی نو هغه بدعت دی. نو اهل سنت او څوک وایي اهل سنت والجماعت، نو دا که زیات او که عامه دي، خو چې څوک دا عقیده لري چې د صحابه کرامو نه کوم کار را نقل شوی او نو هغه به موږ منو هغه سنت دی، او چې نه هغه بدعت دی، به دغه اهل سنت دی. نو که هر څوک دا لیبل په ځان ږدي. دا